الحمد لله الذي تفرد بالقدم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه وهم خير الأمم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. محترم مسلمانان ورونو، الله دې دا ځای دا کله همیشه په قرآن او سنت آباد دی. په دې کلي کې د قرآن کریم الحمدلله یو رڼا ده او شته. الله دې نور هم سیوا کړي. زمونږه برادر مکرم مولانا وقار الله صاحب، الله دې عمر کې خیر او برکت واچي. د مهنتو تاسو قرآن کریم اوریدل دی، نارینه‌و به اوریدلی، زنانه‌و به اوریدلی. زه مختصر غونته په دې دریو سورتونو لږونه خبره کوم. الله دې زما او ستاسو د دنیا او د آخر د خیر ذریعہ وګرځي. عزتمندو، دا یو طبیعي غونته امر دی. قرآن چې کله ډیریږي نو بیا خلک دا شرور عادت کیږي، او چې هغه عادت شي نو بیا هغه خبرې داسې شي چې داسې غوږ باندې لګي او زی په زړه نه لګي. کله چې معامله داسې شي چې دا په غوږ لګي او ګینه بس دا ما اورېدلې ده او په زړه نه لګي، نو دا د زوال ثمره دي. الله دې موږ ته وساتي. او کله چې انسان د خپل زړه لوخه سبا کی او عمل نیک ساتي، د اخلاقو خیال ساتي او د معاملاتو خیال ساتي، د حلال او د حرام خیال ساتي، د زړه لوخه سباوي نو د قرآن کریم چې بیا څومره ډیر وای
نو پدې کې دومره لوی د علوم خزاني دي دا نوې نوې تعالی بیا علمونه درکې او نوې لارې د تکولاوي او سړوي کې کزې پړون به زره الله دې زمون ستاسو د زړه لارې کولاو کی او الله دې موږ د قران کریم عاشقان حقيقي مانو سورہ اخلاص کے اللہ د وحدانیت مسئلہ ذکر کئی د اللہ د توحید هغه مسئلہ وا چې تمام انبیاء علیهم السلام دنیا ته پیش کړي و او توحید نومو د یو عالمگیر نظام چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی نو چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی نو بارو خکتا امور تکوینیو کې نظام داغه چلی نور چراخی جی نو دا په خپل خوخه نه راخی جی د الله په اذن امر راخی دغه شان که غرزیږي اختلاف درزه او د شپې چرازی دا تمام چې منګه سوینو ګرمي یخنی او دارنګ خزان او بهار پدې کې د الله هیڅ برخیدار نشتا الله تنها دا چلی نه پکې انبیا برخیدار دي نی اولیاء برخیدار دی نه پدې کې غوثان دي او نه قطبان دي او نه ابدالان دي چې د الله پدې کې برخیدار دي په دنیا کې هر ټیم چې فتنه راځي نو هغه یو شکل کې راښکار کیږي په نن وخت کې توحید ته چلوي خرند دی ما اوس د ملګرو سره د غلطه د کمره کې خبره کوله غنن صوفیزم دی تصوف او صوفیزم په نوي شکل راوخ کو اصل صوفیا بدنامي او اصل صوفیا هغه بدنامي او جعلی صوفیا رامخه تکلو هر ځای خانقاه کولاو شو او پار خانقاه کې انډو خر دے جوړ دے او د جعلی اصطلاحات چا د قران او د سنت خلاف دي دا غوث ته او دا چې کم نن ابدال له او دا خپل خود ساخته تشریحات کوي او چې څوک به پوېږي نه نو هغه لړ شي بیا په شرکیاتو کې اخته شي نو چې کم ځای پیری نا به کله مړی لوزي او کله به امام په ایخه صحیح کو کله به یو شي کله به بل شي دا توحید ته بنن وخت کې لوی فتنه دویم یو فتنه چې په تمام عالم کې راغی فتنه او زور او شور دغه ته فتنه د وحدت الادیان وي او په ټول عالم کې نن هغه دا چې هغه ته وایي دا دینونه یو دي او عیسایت او اسلام او دا ټول یو کول غواړي او فتنه او فساد ختمول غواړي نو ولا دا ورکړل لکه ټرمپ چې ابراهیم اکاډ راوستل پاغي باندې لګیا د ظلم لارې کولاوي او دا فتنې دي هغه کې د الله غ توحید غیبول غواړي الله رب کریم توحید دا چې ګوره حقیقت او بر نظام کې نه دا نور اوس وګمې اختیار شته نه دستورو نه پدې کې انبیاء اولیاء نه پیریان نه ملائک برخیدار دي نو دا الله چې کوم نظام دی هغه هم یو د الله وی ځکه امور دو قسمه یو امور هغه دي چې هغه ته تکوینی امور وایي یو امور هغه دي چې هغه ته تشریعي امور وایي نو الله چې کله آدم پیدا کړ نو آسمانی نظام هغه آسمانی نظام راتو
آدم ثانی نوح علیہ السلام پورې راغی عام ګناونه وو قتلو نور څه ګناونه د خلکو نه کېدل خو شرک نه و چې کله د نوح علیہ السلام زمانه راله شرک شروع شو او شرکم اول چې شروع شوی دی د قبر پرستی شروع شوی دی او شرک بالعباد الصالحین نن مولیانو شیخ الحدیثان او مولیان په قهر اخته دي خلکو ته د قبر پرستی دعوت ورکوي هغه ځای د قبر سره مراقبه کوي او دا چې کم صوفي شي نو په دې قهر اخته شي د قبر سره مراقبه قبر ته جانمازونه مصلی او هغه ځای قبر سره سوال کوي باقاعده درسونه کې دعوت ورکوي د قران درس ته ناست او په قهر اخته وي د بابا قبر سره چې اچا سوال وکړو نو حافظه تیزی یا پیزانا لوی ته نه غبي جوړیږي لاله جاهل کی حساب شان دا د قبرونو مراقبه دا غټم نه شروع شي الملل والنعل د شارستانی بلوغ العرب د علامه علوسی رحمه الله او مسائل الجاهلیه التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهلیه د محمد ابن عبد الوهاب نجدی رحمت الله علیه دا شرک چې کله راغی آدم علیه السلام 9.5 کاله چغې وولې دي او ټوله دنیا خلاف ده خو تنها او ټوله دنیا ته ولاړ دی او باغی کې یو څو تنه ایمان راړي ډېر لږ یا اتو یا شپږ بس دغه راجح قول چې شپږ دي عرض می دا کو هغه یو اسلام راړ تر هغه پورې او دا غینه پستا بیا انبیاء علیهم السلام پرد د شرک مراتل چې د قبر پرستی او نور چې کوم شرکونه راتل انبیاء علیهم السلام دا غیرت کوم خو نظام راوړو دغه وجه دا چې معاشره کې کله بدفعلی رااله نو لوط علیه السلام دا غیر مرض مرد کړي چې ناب طول کې کمې راغې نو شعیب علیه السلام داغي ظلم خلاف کړی دی او درېدلی چې معاشره برابر دی او ناب طول کې کمې دا هر ملاوت ته شامل دی دا غي لوی لوی منډای وي اطرافونه به خلک راته او هغه هر قسمه هغه وي زمون په مال کې به زمونږ خو او د بل چا خو خبري مونږ چې سکو هغه شی وي نو دا نظامو زکه د شرک سره سره د نور امراض رد کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور چراغه انبیاء علیهم السلام سلسله ډیر وخت پورې تقریبا 300 کاله 600 کاله تر دې پورې انبیاء نور راغلي هغه معاشره کې هر قسمه کمه و داسې کمه نو چې په معاشره کې نو هغه معاشره کې جنات د الله برخیدار ګرځیدلی کاهنانو به خبرې کولې ما سره پیری او خابيري دي او مال خبر راړي او د غیب خبر به ورکولې ناستو د دنیا شه قبر پرستی عام وا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد ملائک دا الله برخیدار ګرځیدلی او تر دې پوره چې دا الله لونه وته وي عزیر علیہ السلام ته د الله زوی ویل کېدو عیسی علیہ السلام ته د الله زوی ویل کېدو چا وته بعینه الله وی او چا وی خدایان درې دی او پاغي کې دا غي دومره اختلاف او خپل وطن پته نه و چې د دې درې تشخیص وندو خدای د خلکو نه یو طرف ته رخ شو د نظام هم رخ شو چرته نظام نو چرته خزي د اسمبلو زینت ګرځیدل او چرته خزي په قید خانو کې وي او دا غي سره چې کوم ظلمونه نو يهود خپل ظلم کو مشرکین خپل ظلم کو بل طرف ته روم کې جدا ظلمونه او جگہ زینت د اسمبلو او د دې
پارلیمنت وګرځېدلې وي. د ظلم انتها وار طرف ته بچي وجل کېدل، غریبان هم وجل، مالداران هم وجل. علامه شهرستاني لیکي یو سړی به د سپي تربیت به کو او سپی به ډېر ښه ساته، لیکن بچي به وجل چې دی به خوري څه. د سپو تربیت یې شروع وې، انسانان د سپو غلامان شوي. نن هم هغه دور بیا دی. هر چا چې کوم نن د سپو غلامي شروع کړې، د پلار خدمت به نه کوي خو سپي له به مالش کوي. دا چې خدای کله په قهر شي نو بیا مخلوق ته الله رب العزت قهر چې راشي نو هغه سره بیا دا معاملې کوي. فتنه چې کله انسان ګوري زمانه د جاهلیت نو هر طرف ته فتنه وه. رڼا په کار وه. ابراهیم علیہ السلام ابو الانبیاء، د نوح علیہ السلام سلسله کې را روان دی. وان من شیعته لابراهیم. هغه راغی او هغه تکالیف برداشت کړل او لږ تکالیف نه دي. کله د نمرود دربار کې ولاړ دی او هغه ته وایي ته د الله باغي او طرب نی ته یو محتاج بندې. او هغه ظالم بادشاہ چې هغه ځان ته خدای وي، د خدای توب دعوې کوي. او کله قوم ته ولاړ دی او کله یو وطن ته هجرت دی، کله بل وطن ته هجرت دی. الله هغه له یو طرف ته د یو بیبي نه اسحاق ورکه علیه السلام او اسحاق له یعقوب ورکه او د هغې نه د انبیا علیهم السلام یو سلسله شروع شوه. دا سلسله راتله، انبیا کثرت سره راتلل بني اسرائیلو کې. او د بیبي هاجر هغې له الله یو بچی ورکه اسماعیل، او هغه دغلته پاتې شو. ابراهیم پرېښوده د الله په امر او هغه د الله توحید بیاناو او بلا خوف لومة لائم هغه په دغه علاقو د الله توحید بیان کړ. مکه مکرمه کې او دین د ابراهیم او د اسماعیل دغه ځای کې و د الله کور، د هغې نه د الله د توحید اواز پورته کېده. نبی علیه السلام الله بني اسماعیلو کې راولېږه او 900 کاله تقریبا انبیا علیهم السلام نه دي راغلي. او هغه چغه نبی علیه السلام ووله رڼا راله. په هغې کې اول چغه د رسول الله چې د صفا ډیرۍ نه ولې وه هغه د الله د توحید چې حدیث صورت کې الله ذکر کوي. او د نبی علیه السلام هغه مسله او د تمام انبیاء علیهم السلام بنیادی مسله ده. نن توحید کې هغه خلق ډیله کېږي او روان دي چې کم توحید باندې سرونه ماتو. بس کورونه کې به نظمونه لګېدلي، دنیا د چا د مخه پیدا ده. قرآن دی نه ویلی، بې شمار آیاتونه وایي توحید له پیدا ده. بې شمار آیاتونه توحید له پیدا ده. او زرسانګې راووتې هغوی نعتونه وایي ډمان چې هغوی باندې به خلکو اجرې ساتلې. هغې راوستل اسلامي ډمانې په محرابونو کېنول چې نوې ګانه راځي نو هغه ډم به د هغې په طرز باندې کتابونه یې لیکلي باقاعده وایي دا نعت دی، دا به په دې ګانه باندې وایي. ما پرې ورته ګانې لیکلي، دا به په دې ګانه وایي. هغه ډمې راوستې په جوماتونو کې کېنول او هغوی چې کوم دی نو په د بریلیانو او د شیعګانو نظمونه راړي او دې ځای کې وایي او خبر څوک نه دي. قل هو الله احد، وایه پیغمبره شان دا دی الله یو دی، دا وړه خبره نه ده. ابو لهب دې ته وی الهذا جماعتنا، سپکې کتلو. ابو لهب به دې ته سپک ګوري، خو دا مسله سپکه نه ده. قل هو الله احد، وایه پیغمبره شان دا دی، دا کومه خبره چې کوم لویه مسله ده چې الله یو دی. ذات کې برخیدار نشته، صفاتو کې نشته. الله سره جنات برخیدار نه دي، ملائکې برخیدار نه دي.
اولیاء انبیاء هغه برخیدار ندي. الله احد. علامہ ابن جوزی رحمت الله علیه وی بعضی حضرات خدا وی چې احد او واحد یو دی، لیکن بعضی حضرات چې فرق کوي نو هغه وی واحد هغه ذات ته وی چې منفرد بالذات وی او مشابه په ذات کې نه، او احد چې هغه منفرد بالصفات وی، منفرد بالمعنى او متفرد بالمعنى بالصفات وی او شریک پاغي کې نه. عام طور سره مشرکین چې راغلیو ناغی د الله په صفاتو کې مخلوق مشابه ګرځول، شریک ګرځول. لکه عیسایانو، عیسی علیہ السلام د هر ځای نه اوري، لکه نن چې ځان ته کله دیوبند نسبت کوي او کله څه کوي، وای نبی علیہ السلام که څوک دا نظریه وساتي چې مشرق او مغرب نه اوري نو دا نظریه هم صحیح ده. وای دا عیسایانو ساتلې وکنه، خدای خو دا کافر وي. دا نظریه چې ته وای څوک وای که مسجد نبوي پاکستان پورې راورسي نو بیا به ټول پاکستان پورې به پیغمبر چې کم دنو اوري، ځکه مسجد نبوي ټول کوئی پیغمبر اوري. نو دې مطلب دا دی چې څوک پکې وای چې یمن پورې ورسېد نو هم به وای پکې ټول اوري. دا د عیسایانو نظریه وای، د بل چا نه وای. عیسائی دا نه جوړ شوی دی او د ځانه خبر نه، په مینه او محبت کې دومره لاړې چې د الله ذات او صفات هغې کې د مخلوق برخیدار وګرځو. دکه د هغې نظریاتو چاوې عالم الغیب دي او انبیاء عالم الغیب ګڼل لکه یهود او نصارا، او چا ملائک عالم الغیب ګڼل. نن دغه امراض بیا دي، دا موای تاسو باندې د الله فضل چې دا مشرکان نشته. د دې ځای نه چې لږ بار شي نو په پیرخانو کې د دې سبق ورکول کېږي. کله وایي جزوي علم غیب ورته شته، کله وایي کلي علم غیب دی، کله وایي ذاتي نه دی عطایي دی. او پیران لګیا دي، او هغه پیران چې هغوی په ځان د دیوبندیت جامې اچولي دي او هغوی د شرکیاتو بوجۍ کلاو کړي دي، او د خانکاګانو په نومو کلاو کړی. هر سړي خانکا کلاو کړی، ټکې والا نه ورځي، لنګرۍ به یې راغستي، لنګرۍ ټکۍ شعرونه به وایي او الله الله. ادا خلک روان دي، غوښې پکې ملاویږي، ګډانه پکې ملاویږي، چرګان پکې ملاویږي، او د پیرخانو په نوم باندې هغه شرکیات بیا شروع چې کوم شرکیاتو نه الله ځمکه پاکه کړې وه زمونږ د مشایخو په خدمت باندې. الله دې شیخ غریق رحمت کی تن تنها هغه لګیا و او د دې پیرانو یې بېخکني کړې وه چې چا په د پیرو په نوم باندې شرکیات خورول، چار چا پیرا دا علاقې په شرکیاتو تپلې وي. نن بیا هغه خلک راځي او شرکیات راړي. قل هو الله احد، وایه الله یو دی، صفاتو کې یو خو دی خو یو محتاجي. الله الصمد، الله داسې یو دی بې حاجته دی. تمام معنی چې راجمع کې ګڼې معنی مفسرینو د صمد کړي دي. څوک وایي صمد هغه بادشاه ته وایي الذي لم یزل ولا یزال ولا یجری علیه الزوال، همیشه و همیشه به وي او په هغه باندې زوال نه راځي. څوک وایي صمد هغه بادشاه ته وایي الذي ينتهي الیه سؤدده، سرداری په هغه ختمیږي، هغه ته رسید، هغه نه اخوا نشته. څوک وایي صمد هغه بادشاه ته وایي الذي کمل فی سؤدده، سرداری کې انتها او کمال ته رسېدلی. څوک وایي صمد هغه بادشاه یصمد الیه فی الحوائج، امام قرطبی وی فی الحاجات والشدائد، شدائدو کې ورته چغه وي، تکالیفو کې. خو چې ټولې معنی را جمع کې نو حاصل دا دی، کچھ دا دي چې الله هغه ذات دی چې تن تنها دی په خپل ذات او صفاتو کې، دا هر څه هغه ته محتاج دي او هغه هېچا ته نه دی.
نو چې دا دې معنی وکړه نو د تحریت او د الحاد دی بنیاد وباسه. سکولونه او کالجونه د وخت ضرورتو خو انګريز فتنه وګرځوله. يهودي سموئیل وای کالجیان به تاسو کې ناسي نن سبا خوار ځای کې کالج دی، قرآن له چاله ټیم نشته، مولا خوزګار شوی دی، هغه خو د قیانوس دی، هغه څه نه دی خبر. او هر سړی خپل بچی راخلي او کروڑونه کیرګونه په سکولونو کې لګوي. او چې دا سکول نزي نو په هر کلاس کې مذهبي رواداري ور داخل کړل، هر کلاس کې مذهبي رواداري چې یاره جی مذهبي رواداري او هم آهنګي ده یهود او نصارا سره به مونږ چې کم دنو ورولي کوو. قرآن راته وایي دشمن دی او دی راته وایي مذهبي هماهنګي او رواداري. او بیا چې بره لاړ شي نو وایي چې دا مذهبونه چې دي دا تجربې دي. څنګه تجربې دي؟ دا خلکو د ځانه جوړ کړي دي، دا الله نه دي را لېږلي. چا عیسایت د ځانه جوړ کو، چا نصرانیت دا یهودیت جوړ کوي، او چا چې کمنو اسلام د ځانه جوړ کو. وتوایا سکھ به د ځانه جوړ کړي، هندو د ځانه جوړ کړي دي، یهودیت هم د ځانه جوړ شوی دی، نصرانیت هم د ځانه جوړ شوی دی. خو زما مذهب د ځانه نه دی جوړ. زما مذهب هغه مذهب دی چې مال الله د اسمان را لېږلی دی او د هغه ټیم نه را شروع دی چې بابای آدم را نه پیدا کړ. نو د بابای آدم په باب کې د ډاروین نظریه راوښکله. څه خلک منکرین حدیث کږې وږې پکولې په سر کړي هغه هم وایي دا چې کوم ننو بابای آدم د خلکو پلار نه دی، ادا چینجیو د ډاروین نظریه راواغسته. نو په سکولونو کالجونو کې بیا دا پړاویږي چې دا چینجی پیدا شو وتا ستا نیکه به چینجی و، زمونږ پلار چې و نو هغه آدم علیه السلام الله پیدا کړو. لقد کرمنا بني آدم. نو هغه دغه کې انسانانو کې ارتقا راوسته، نو په مذهب کې ارتقا راوسته چې دا مذهب هم خلکو ورو جوړ کړه دغه شان او د ځان یې جوړ کړ. نو په هغې کې چرال الملحدین د یورپ او نن ټوله دنیا نیولې ده او په کالجونو په یونیورسټو کې د خره د ټیزه زیات ملاوي. پروفیسر چې 2 ټکي زده کي نو هغه وایي ګینې که ما ټول علم راواغست او آسماني علم نه چې بیکاره چې خبر هم نه دومره بیکاره چې آسماني علم هم څه ته وایي. نو هغه وایي الحاد کې راشي الله نشته، هلکه ته پوهه نه وایه، جاهله تا ځان ته نه دي کتلي. الله هغه ذات دی چې ځمکه او اسمان پیدا کړو بیا انسان پیدا کو. نو عالم ارواح کې زمونږ نه وعده اخیستې وه الستو بربکم، او دا وعده ځکه اخیستې وه چې الله پیدا کوله دنیا دیله چې خلق ما وپېژني. اسمان او ځمکه هم توحید لو دی چا د مخه نه دي پیدا، د الله توحید له پیدا دي. او انسانم عبادت لو پیرم عبادت لو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسانانم دی له پیدا و، پیریانم دی له پیدا و. چې کله الله رب العزت وعده واغسته بیا په انسان کې داسې یو صفت کې خود چې دا هغه صفت خود به خود دا وایي چې زما یو مربي شته، هغې له ویل کېږي فطرت. په دغه فطرت باندې انسانان پیدا کړو. فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت الله التي فطر الناس عليها. هغه فطرت د انسان دا وایي چې زما مربي شته. د دنیا نه معمولی نه معمولی شی خود به خود نه راځي. نن سکولونو کالجونو کې دا ورکول کېږي چې بایي ستاسو ګوره الله نشته، ادې ته ویل کېږي ترقي. چې پلار نه درله انکار وکړي نو ترقي وکړه، چې د مذهب نه درله انکار وکړه چې دا تجربي دی او د ځانه جوړ شوی دی نو ترقي وکړه. او چې بیا لاړل او د الله د قانون بغاوت وکړو
او کله چې کمنو کیپیټل ایزم، کله نیشنل ایزم، کله سیکولر ایزم، او دا الله د ذات په باره کې کفریات راو باسلیه رجی دا اگناستک ایزم دی، دا اگناستک ایزم دی، او دا ډیزم دی. سبا کې وای زمون یقین دی چې خدای نشته، او سوای زمون شک دی چې خدای شته او کې نشته، دیتا اگناستک وای. نو سرالل وای خدای خوشته، خو اوس دا نظام خود به خود چلیږي. وتوای خارې په سوره اخلاص نه وی پویا الله احد، الله شته او یو دی، او الله هغه یو دی چې هغه صمد دی. تو ته محتاج ته څنګه خود به خود را دی، تو خود به خود څنګه را دی؟ ہے چه چیزیں خود به خود چیزیں نشد، ہے چه آهن خود به خود تیغه نشد. رومی وی ایس یو شی خود به خود شی شوی نه چې خپل دې ته شی جوړ شوی. ایس یو اوسپنه خود به خود اسلحه شوی نه ده، نیزه شوی نه ده، توره شوی نه ده. چاته جوړه کړې ده؟ لوار بټۍ ته جوړه کړې ده. موبایل خپل نه راځي، ا د اسمان خپل راځي، د ازمکه خپل رااله. او دا دې ته ترقی وای چې پردوګو باسي خاخای وته واچي، او خاخای ته وته واچي پردوګ ته وباسي را رواني چې ترقی کړي دا. ګیره وکړو ترقی کړي دا. اسلام نه انکار وکا ترقی کړي دا. دا د الله باغیان چې شي نو هغه ته خلق ترقی یافته وي. الله صمد دی، لم یلد ولم یولد، او داس صمد او بے نیاز دے، بے حاجت رے. لم یلد نور وضاحت کی سو کسی کا ولی ندی، چاہتا محتاج ندے، بچی تا ندے محتاج. ولم یولد برشتنا محتاج بہت اسی. صمد خوئی اگیتا چاہتا انتحار ازی. اللہ وی بچے نشتے، مشرکین ہوئی پرشتی لوڑ دی، کنزلو اللہ تا. عیسایانو عیسیٰ علیہ السلام زوی دے، یهودیانو عزیر علیہ السلام زوی دے. او کلا کلا بے نحنو ابناء اللہ، من دا اللہ زامن یو، محبوبان یو. اللہ حدیث دا بخاری کے رازی دا علماء کرام ناستی. اللہ وی شتمنی عبدی، زما بندگان ما تا کنزل کئی چوئی اتخذ اللہ ولدا. اللہ تا ټول دنیا کے کنزل شروع کی. دا پاکستان پا پارلیمنٹ کے دا پاکستان سیاسیان اللہ تا کنزل کی پا 25 دسمبر باندې را 13 میاشت کے ټول پا 25 دسمبر وے چه دا کرسمس ڈے مناو. کرسمس ڈے خدای تا کنزل دی چه عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوی دے. بی بی مریم سر اللہ نعوذ باللہ غی بی بی کڑا، او اللہ و سر ملاو شو بیاتینا عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو. دا دینا لوی کنزل خدای تشتے پی ایمانی ہوئی، دا دینا لوی کنزل خدای تنشتے. حدیث دا بخاری دے ماتا چکم دنو اللہ وی بندگان کنزل کی. اب یا پاکی زمون سیاسیان ادرے دل کیکونے پاکی لجدا خوڑل، کیکونے کٹ کو لکیگی، خلق کلی ناستی، ہر طرف تامن دے. اللہ دا کنزل کو لکیگی دا کیک دینک چی دی سپی غول خوڑا لے آبتی خو چی دا کیک دے خوڑا دی سپی غول بجے خوڑا دی باتی خو. دا دا دومرا کندلی خدای تا کنزل لی. او یا پاکی بیگم او درے دلے او اینا منگ مسلمانان یو او نیسایان یو. من با کرسمس ڈے مناوو. الاللہ المشتقا انا للہ و انا الیہ راجعون. لم یلد ولم یولد، اللہ نہ سوک پیدا نہیں دے، نہ اللہ دے چا پیدا دے. لاران ورلا مگو رئی چھ بزور پہ زور اور کئی چھ اللہ دے دن مجبور کی گی او دا زمان شپارسی دے. قبرون والے شپارسیان اگرزول تمام انبیاء علیہ السلام. دا شیخ البصائر گو رئی، دا شیخ البصائر بیا بیا وی چھ دا نظریہ دا شرک دا چھ سوک وی چھ ہاولائی شفعاؤنا عند اللہ. نن مولیان وی دا قبر والا زمان شفارس کی. قرآن خودی تا شرک وی ادیتا استشفاء من قبر النبی و استشفاء من اہل القبور، استشفاء من قبور الاولیاء او من الانبیاء وی. قرآن دیتا شرک وی دی.
منظور نعمانی رساله استمداد کې وایي چې کله مشرک ان خطر د نبی په مخ کې نو هغه دا ویلي چې دا زموږ شفارسیان دي. شیخ ابو السمحه چاچه فیصله د شرع قرآن رحم الله د مناظره کړو، دا کتاب دی حیات القلوب، حرم کې چې کوم مناظره شو او چاچا فیصله کړو امام حرم، دا کتاب دی حیات القلوب بدعاء علام الغیوب. آپ هغه کې وای دا نظریه سلفن او خلفن د مشرکین را روانه ده، خدای باندې زور ور کړی دی. نن بزان ته دیوبندیان وي په سجد دلدل د کوپر کې ببرودي او قبرونو ته وای هاولای شفاعنا عند الله او انبیاء او اولیاء شفارسیان ګرځي. دغه مشرکین کول کنه، دغه خو عیسایانو دغه به چې هاولای شفاعنا. ځکه نبی علیہ السلام خیره کوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. او الله نه د چا پیدا نه د څوک پیدا، ولم یکن له کفوا احد، نشته الله لرا په مثل د الله یو تن. د الله په ذات او صفاتو کې برخیدار نشتا، مشابه نشتا. چې د الله په شان دي سوکی بالکل نشتا، د الله تنها په ذاتو کې هم صفاتو کې هم. بعضینا پویان وای شیخ القرآن رحمت الله علیه توحید بالاسماء والصفات نو بیان کړي. شیخ د کابل کرام الله دې قبر منور کړي، هغه یو ورځ غوسه شو، یو بدبخته وې زما شیخ چې سټیم کې توحید بیانونو هغه ټیم مشرک په ذات نو ټول مشرکین په صفاتو، هغه ټول مر توحید په صفات بیان کړي. خو چې ته پوهیږي نه په ذات کې خو الله سره جا برخیدار نه ګرځو، صفاتو کې ګرځولو چې د الله په شان اوریدل ولا ثابت کړو، د الله په شان علم غیب ولا ثابت کړو، د الله په شان لیدل ولا ثابت کړو. نو دا مشرکین په صفاتو شیخ ټول عمر توحید په صفات بیان کړي دي چې نشته الله لرا په مثل د الله یو تن. قل اعوذ برب الفلق، کله چې انسان د الله د توحید مسله کوي نو تاسو پرېږدي نه، هیڅوک دې نه پرېږدي. صحیح توحید چې چا بیان کړی دی نو د ابراهیم غوندې شخصیت قسمه قسم وطن پرېښودي دي او تله دی او خلکو په قسمه قسم الزامات لګولي او د وجلو کوشش یې کړی دي. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا. نو هر فتنه برازی لیکن پناه په یو الله غواړي. رسول الله چې دا چغه والی و په هغه زمانہ کې حسد عام، یهود ځان له د حسد بوجي بل څوک نه منل، نصارا ځان له د حسد بوجي بل څوک نه منل، مشرکین ځان لا غي چې کم نه خپل یو شی جوړ کړو حکومت او موږ بل څوک نه منو. زمونږ د پلار کې دین دا موږ په اسلام باندې نه پریدو. دا ونو بل طرف ته د سحر خزو او سړو کې امراضو، نو دارنګ د پراپګانډې ورسره چې ده نو د خزو فتنه ډیره زیات عامه و، د زنانو فتنه چې د خایس په توګه باندې خلق به اختکول او فتنه د خایس جوړه کړي و، نو هغه عامه و. تیاری حسی تیاری میں معنوی حصے تیاری میں او بیا ہر طرف تا شر اشارو. نبی علیہ السلام وی اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الفلق داوایا. قل اعوذ برب الفلق وایا پناہ غوانم برب الفلق پرب د سبا. سبا قرآن راغل سبا لو تخرج الناس من الظلمات الى النور. ظلماتنا د غاسقنا داغی د تیارونا راغل قرآن دی لو چې خلق رڼا تراشي. راجح معنی امام بخاری ابن کثیر ابن جریر وی فلق په معنا د سبا دی.
نو سبا د قرآن سبا د رزي نو هغه سره مشابه کړي د سبا د قرآن وایا پناه غواړم برب الفلق پرب د سبا الله قرآنی سبا راوړي چې قرآنی سبا راشي پاره پناه غواړم د قرآن رڼا کې به بچ کېږي که الحادی فتنه راځي شرکی فتنه راځي دهریت سیلابونه راځي پناه غواړم پرب د سبا د شر د هر هغه څه چې الله پیدا کړی دي د شر د تیارې نه کله چې خور شي د شر د کوکو اونکو نه په وټو کې د شر د کیناګر نه کله چې کینا ظاهره کی چې کله قرآن راغی د يهوديانو حسد ظاهر شو خو الله پناه رسول الله له ورکړی دا د نسواراو حسد ظاهر شو الله پناه ورکړی دا پیغمبر لا دارنګ شیطانی حسد خدا غټم نه روانو چې لا اقودن لهم صراط المستقیم نو چې د شیطان په لار سوق روانو کاغه په زنا کې اختو که په غلطۍ او غلطۍ کې اختو هغه هم د شیطان ډاله او حسد کو د رسول الله سره دا غي حسدنا لاړل صبر قرآنی نو هغه فتنه چې د زنانو جادوګرو ومن شر النفاسات اغام لاړه ختم شو سوق معنا کوي د شر د هغه کیناګرو خزونه د شر د هغه پوکوون کو زنانو نه چې د سړو پکلا کو ارادو کې غوډا وي پوکی وي غوټو کې کلا کو ارادو کې نو هغه چې سړی له حوصله کوي په مکر او پرېب باندې هغه زنانام وی قرآن رال الاصلاح او کلاغام لاړه ختم شوی علامہ ادریس کاندهلوی صاحب معنا کوي هغه زنانه چې د خپل حسن او جمال په ذریعہ د سړو پکلا کو ارادو کې پوکی وي او هغه خوایي چې ځاني سنگار کړي وي میک اپ کړي وي او سړی خوایي هغه هم نو زمانه د جاهلیت کې را ډېر زیات وي روم کې هم دا مرزو مکه کې هم دا مرزو مدینه کې هم دا مرزو او هر ځای دا فتنه وا چې تاریخ وګوره ننو ماغه فتنه د هر طرف ته الله د هغه سبا قرآنی سبا باندې دغه فتنه لاړه ختم کړه سحر جادو کوډه منتره نن بیا راغلي دي خانقاګانو کې کوډه او منتره کې خلک وای دا پیر دی او پکې ناس جادوګری او خانقاګانو کې فرعون او حامان او قارون په تعویذونو کې لیکي ګینه لړ شي دغه رات سپین سپینو دوب د پټکی والی دي تایله تعویذونه کولاو کې ټول پکې چا پیریاډ جوړ کړي چا انسیلی کړي اچھا پکې قارون او حامان او فرعون دا بلې تر زمونه چتا و د کشان ټول پکې دا خرافات لیکلي او دا خرافات او واهیات نن د خانقاګانو نه راوځي تیاری وی حسی او مانوی سبار آغا قرآنی نو آغا حسی تیاری چه باغی که هر سڑے حملہ کئی آغا ملاڑے ختم شوی او سبا دا قرآن راغے مانوی تیاری رالے آغا ملاڑے ختم شوی او آغا سبا راغے قرآنی تمام شرونا که شر دا اسمان او دا زمکو او کنا ناکار پیر ناکار مولاو دا بادشاہانو شرونو سبا دا قرآن چکل راغل دے بیانی دی ٹنگی شوی اعوذ برب الفلق وسوسی بام ستا خلاف کی گی خوگوریو حالت کی اللہ ارنکی مربی اللہ دے نوچه مربی اللہ دے ستا تربیت آگا کڑے دے تلوی کڑے غی پیدا کڑے غی تخپلنی راغلے دہریہ او ملحدین غلخوری لگیا دی چلا خود بخود ارسر ازی نو تربیت روحانیم اللہ کو چه نظام را لے گلو نو مالک اللہ دے اس تصرف پا دی تمام کائناتو کے آگا کئی نو مالک اللہ دے چه تشریعی امورم دا آگا دی یو دا اللہ با چلی گی دے بل چانے چلی گی نو الہ گوار آگا دے چه پیدا کرے غی او پاللے غی نو آگا پا قانونم پاللے قرآن در لرا لے گلے دے نو نن دی مالک آغا دے اختیارمند آغا دے نو گوره سبب ہوتا محتاج ہے الہ آغا چاہتا ہوئی چه نن و تا ساڑے زان نا محتاج گرنی خو سبب تخبلا محتاجی چه بودا شنو بیا با اللہ اللہ کے
چې د لملا ماته کې بیا به الله الله کې، چې د لخپه ماته کې بیا به الله الله کې. دا نن چې د ماسپخین نه پس د کانیډې په پیسو مالدار شوی چې په دې د لیوافت راولي بیا به الله الله کې. نو اوس د الله غلام شو، اوس سبا به بیا اله الناس و مرتب پرونه ته پاللې چې وړوکې وي. نو نن دیم پالی ملک ته داغه قانون او معنا ګنې سبا به ته محتاج اله الناس. رب د خلقو پناه غواړم، رب د خلقو، ملک الناس، بادشاہ د خلقو، حاجت روا د خلقو. مربی وی هغه چاته چې هغه نظام ټول چلی او نظام د قانون د اسلام هم داغوي. نو مالک وی هغه چاته چې اعیان مملوکه کې تصرف کوي، او ملک وی هغه چاته چې تشریعي امور اختیارات داغي. دا به د بل چانی د بادشاہانو چې قارون وقت برازي، فرعون وقت برازي، نمرود وقت برازي، خپل قوانین به د الله د قانون په مقابله کې جوړي، داغي تصرفات بني ومنه کنه منی سبب وته محتاجي. فرعون بیا اخره کې چغې نه ولې ایمان راړم بیا نه منظورېږي. نمرود چغې نه ولې ټول چغې والي دي خو ګوره بیا نه منظورېږي. دغه وخت چې سبا وته پرون وته محتاج، سبا وته بیا محتاجي. او چې کدی دنیا کې تر ډیر ځان نو ځان کدن کې بچغه بیا نه قبليږي، او هغه بیا څوک اوریم نه، او که ځان کدن کې دین او قبر کې وته محتاج بیا البته وته چغه تاسو بدن کې مر ربک، ما خود ته رب زوتول الحمدلله رب العالمین. تاسو ایډریجین باندې ځان پوها کو، پیرا سیټا مول د څه د پاره، ایډریجین د څه د پاره، د انګلیش خو د اره فارموله زده کړې و، د هغه په جبه چې د هغې اډو څه بیخ بنیاد هم نشته، هېڅ هم نشته، بلکل پرېوته شی دی، هېڅ بنیاد یې نشته. هغه دې زوتول او رب دې نه پېژانده. من ربک، ما درته ملک زوتول، ما دینک، ستا قانون څه دی اوس وایه. او بیا ما تقولو فی الرجل الذی بعث فیکم، هغه پیغمبر چې تاسو کې را لېږلی شو هغه باره کې اوس وایه. تاسو ته خو علماو زوتوله چې د پیغمبر طریقه، تاسو نه بیا ګورئ د سنت د پیغمبر ایر شوي دي. په رسمونو رواجونو مو غمونه خاده یخته شو. هغه رسمونه رواجونه چې زما مشایخو قربانۍ کړې وې، نن بیا هغه رسمونه د هندوانو او د سکانو رالل په ناشنا طریقو سره. قهر سبا به تپوس کېږي پیغمبر اصول کو د چا په طریقه باندې روان وي، د چا په طریقه روان وي. او چې کله صحیح جوابونه ورکړي نو څلورم جواب مشکات روایت کې بل راځي، تپوس به کوي دا د کوم ځای زده کړو؟ بما قرأت کتاب الله، قرآن مې لوستلی او د هغې کې قرآن د زړه په سترګو ووایه، سرسري نه، رسمي نه، د زړه سترګې کولاو که قرآن زړه ته کوز که ګورې سبا به د هغه ځای کې دا کتاب او دا هغه علم دی. زه ګوره ستاسو سکولونو کالجونو ته زه قطعا تعلیم نه وایم، که تاسو را ټوله دنیا راشئ ما ته چې زه ورته نه وایم تعلیم، دا تعلیم نه دی، دا د غلا زده کولو چل دی. بس پوه شو که دا تعلیم و نو دا زما چې په دې ملک کې کم ناست دي دغه ځای کې دی کې به تعلیم و دی به خدای ته کنځل نه کول، دی به ظلم نه کول، دی به د ظلم خلاف دسخط نه کولی، دی کې به انسانیت و انسانیت په دې دا تعلیم دی. قرآن پناه غواړم من شر الوسواس الخناس، د شر د هغه وسوسې اچونکي پټ راتلونکي نه چې وسوسې اچوي په سینو د خلکو کې. مرکز د لروانۍ دغه زړه دی چې دی نه الله وځي، دی نه دین وځي، او دی نه چې کوم دی نو رسول الله وځي، د رسول الله مینه محبت وځي. نو بیا دا بوتې څوک نه دی، دا بوت د فرعون مو، دا ډانچا او دا چې کوم دی نو د دې ټولو کافرانو، د مسلمان خو په دې زړه باندې ممتاز و چې دی د الله غلام د رسول الله په طریقه باندې. یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، کاغه د انسانانو نه دي او که د پیریانو نه دي، د دواړو شیاطینو نه پناه غواړو. وکذلک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا.
قرآن زده کوي او قرآن کریم ته د زړه نه کار وایي او ځان په پوهه کوي چې ما نه دی غواړي سو خدای نه وغواړي الله ما په دې قرآن پوهه الله ته چې څه غواړي ما په دې پوهه کوي. ګوره نن سبا خلک وایي علم ډېر شو خو زه دا نه منم جهل ډېر شوی دی خدای څوک نه پیژني د الله قانون څوک نه پیژني. په سکولونو کالجونو کې د سیلاب د دهریت او د الحاد را روان دی ته به په جومات کې سجدې لګې او هلته د بچي نه ډاروین جوړ کړی ملحد جوړ کړی او په کالجونو کې جینکۍ او هلکان ادله ګډۍ ګورې ښه د انسانیت نه دلا مباسي د انسانیت نه مباسي. قرآن تکاروی دا تعلیم دے دا علم دے دا دین آخوا علم نشتا قرآن و سنت دا علم دے. العلم ما قال اللہ وقال رسول قال الصحابت هم اولو العرفان. اللہ دی زمین ستاسو پہان رحمو کی